مخت حدیث ته باب من مر على ماشیة قوم او حائط هل يصيب منه. دې ځای کې دا مسله ښایي که چېرته یو کس د چا په وضو میږو باندې تیر شي یا باغ باندې تیر شي او هغه ځای کې هلته ضرورت پیښ شو د خوړلې څکلې، آیا هغه نه څه خوړل شي څکل شي که نه شي خوړل څکل؟ نو مسله اصل کې دا ده چې کله ضرورت سړي ته پیښ شو که نه، یا مثال شي مخمسه وي پاکه حالت وي، نو بیا دې به قدر ضرورتونه خوړلی شي څکلی شي، هغه نه زیاتي خوبنه نه شي کول څه جیبونه ډاکي سیارې پورته به هم لګي یوسم. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شبابة بن سوار وقال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي إياس قال سمعت عباد بن شرحبيل رضي الله عباد بن شرحبيل رجلا من بني غبر سدين ما وردل دي بني غبر قبلنا كستي قال أغوي أصوابنا عام مخمصة يزلي منتا دي فقر باقي او دي قحصلي ولا ټیم را رسېدلی و، څه معنی نه قحصلي وه فاقې وې او هر څه به دومره نه میلوېدل. فتیت حیطا من حیطانها نیس شهر ته راغلم علاقې ته نالته کې یو باغ و د باغونو نه ورغلم. فاخذت سنبلا یو ویږې مې ترې نه راوشو کوله فبرکته واکلته وجعلته فی کسایي ناویږي مې څه وکړو اومې سولولو هغه نه مو وخوړلې دانې او بیا مو په چادر کې راواچولې. فجاء صاحب الحائط وي باغچي راغلو باغ وله فضربني ویوهلم واخذ ثوبي جوړایر نه واخسته کپړې مپړې را زور کې کړې نه. فاتیت النبي صلی الله علیه وسلم فاخبرته نو پیغمبر علیه السلام ته ورغلم او خبر مې ورته ورکړو چې دې کس خو زه ووهلم ویې ټکولم دومره څه مې ترېنه نه دي اخیستي. فقال للرجل سړي ته یې وفرمیل ما طعمته اذا کان جائعا او ساغبا دا سړی چې کله وږي تږي و او خېټه یې خالي ورته نه ور وخوړله. ولا علمت اذا کان جاهلا او څه د ورته ور ونه ښودل چې کله دا نپویه هم و خبر نه و د څه نه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه ثوبه پیغمبر علیه السلام ورته حکم هم ورکو سره سره هغه سړي جوړه کپړه چې کومه ترېنه زوره سره خستې یې واپس کړه. مخته بیا څه وشو امر له بوسق من طعام ونصف وسق بیا حکم هم وکړلو چې دې دپاره یو وسق د دانو وانو یا نیم وسق د ورکړلی شي. وبه قال حدثنا محمد بن صباح ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابن أبي الحكم الغفاري قال حدثتني جدتي عن عم أبيها رافع بن عمر الغفاري قال كنت وأنا غلام أرمي نخلا أو قال نخل الأنصار چې خپلې خجورې میشتې د انصار خلکو وله. فاتا بالنبي صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر صلی الله ما باندې گذر کېدو تېرېدو را باندې. فقال ورته وی یا غلام یا لکه وقال ابن کاسب یا بنی یا داسې وي چې بچیه لم ترمي النخله ولې د کجورې ولې؟ قال قلت چې ما ورته وی یاکل خریم قال وی فرمیل فلا ترمي النخله کجوري ما والا د کومه میوې کې د ونې کې چې کومه میوه وي دا به ولې نه. وکل مما سقط فی اصابلها لاندې ترېنه خپله که میوه وغورځېږي که نه هغه خوړل شي. قال ثم مسح رضي بیا زما سر باندې لاس را تېر کړو. وقال او دعا یې راته وغوښتله چې اللهم اشبع بطنه خدای دې خېټه مړه ساتي خدای قناعت وله ورکړي. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأ الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
اذا اتيت على راع فنادي 3 مرار چې کله ته یې راعي ته ورشي چرواهه وي شپونکې هغه وزي بزي څرئ نلته کې 3 اوازه ورته وکړه چې سپونکې دي وزوله چې ښته شتې دلته او که نشته فإن اجابک هغه دله جواب درکړي اجازت وغیره والا فاشرب فی غیر ان تفسد نه که چیرې وږه تږه یې که نه به دومره مقدار کې ترې نڅکلی شي چې فساد او پکې نه راولي څه معنه چې خېټه به نه داسې نه ډکوي پوره یا څه کې جام ترې نه ډکي یا پلاستیک چې کور ته بیا هم یوسو ځان ته پکې چای پخې کړم نه داسې ورکې نه شي کولی بس صرف به قدر ضرورت به ترې نڅکي 100 درمق دپاره او کمر سیدې رکھنے کے لیے فإذا أتيت على حائط بستان چې کله ورشي د چا باغ ته ونو ته فنادي صاحب البستان 3 مرات نه دا باغ ولا سړي ته 3-4 ځلې خو آواز ورته وکړه که نه چې د باغ ولا سړي شته یې دلته او که نشته فإن اجابک که میلاو شو ته اجازت یې درکو جواب یې درکو خو ټیک ته که نه والا فکل فی ان لا تفسد دومره مقدار کې ترې خوړی شي چې هغه ته د ضرر رسول مقصد نه وي او نه فساد کول مقصد وي بس کې خپل حاجت پوره کول مطلوب وي وبه قال حدثنا هدية بن عبد الوهاب وأيوب بن حسان الواسطي وعلي بن سلمة قالوا قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمان دے اذا مر احدكم بحائط کله تاسو کې کس په چا باغ باندې تیریږي او دی وږي وي فلیأکلوا دي خریدنه ولا یتخذ خبنة جیبونه ترې نه شي ډکول چې جیب ونه ډکي او نه شي ډکه کې پلاستیک ونه ډکه کې د بر علاقې د خلک ځي که نه وړنګان خوري ونه جیبونه هم راډکي جیبونه اجازت نشته ها خپله کوم خوري که نه لارې کې درته هېڅوک نه وایي څه اوس کله جیب ترې نه ډکوي چا بېعزته کړي یا داسې ووایي نو د هغه سړي غلطي شوه باب النهي ان يصيب منها شيئا الا باذن صاحبها دی باب کې ښایي چې د دې شي نه منع راغلې ده څه په شیانو کې کوم یو شی راواخیستلی شي بدون الاجازه صاحب نه د اجازت نه وي اخیستې مثلا د چا المرۍ ته ورغلې غوړي ترې نه استعمالوي بې اجازت هلته دوکانو کې یو بل نه غوړي وړي که نه سلن په خوالې دپاره یا ټماټر ته نه پټ کویو ده نه یوږي پیاز سره کې لګېږي بازار کې ټول خلک همدا کوي یو بل المرۍ ته ورځي سامان ترې نه راخلي خپله سره نو د دې اجازت نشته همداسې د چا وضو ته ورشي خپله سره یې رالي شي دې هم اجازت نشته ځکه چې د خلکو د بیزي او د المریانې د خلکو ته شیان ساتي که نه او که ته ورځي هغه رخلاصوي او ترې نه شی اصلي دا خو داسې ده لکه د چا بند المري او صندوق مات کړي تالا ماته کړي او راوالي ترې نه داسې د خلکو دپاره یوه څه د خزانه ده که نه او د چا له خزانه نشي متول د چا له خزانې نه بدون اجازه شی نشي رخصوی د خلکو اړي ته ورځي ونه ډوډۍ مړۍ راوړي خپله ساره کله د رشتې مشتې نه دي محرمیت والا او یو کور والا خبره نه وي که نه بیا داسې نه ده درسته شي ورشي کوزه کور نه راوړی نو غنتې نه ورنوځي وبه قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام دا روایت کې حضرت عبدالله صاحب چې پیغمبر علیه السلام وفیره کې ادرید فقال او دا خبره او فرمیله لا يحلبن احدكم ماشیة رجل بغیر اذنه سیسو کس دسی اونکی سدی خپل ورور بیزا اولی شي بغیر د اجازت نه ایحب احدكم ان توت مشربتو آیت چې څوک دا غواړي چې دغه المری ته بالاخانې ته ټابو ته څوک راشي فیکسر باب خزانة د المری ولا کلپ تالا ورته ماته کي او وار دروازه خلاصه کي فین تصلو طعامو کوم شیان پکې خاطر ته نه یوړلی شي وخوړلی شي ته نه فإنما تخزن لهم زروع مواشيهم اطعماتهم
او د دغو د کومې بیزي دي غواګوانې دي دوله د کومې غلانځې څه دي غلانځې دا خو د هغو له ډوډۍ هغوی ته ستي که نه ځکه چې ډېر مخکې د شي خلک پاتې شي چې په شودو باندې به ژوند تېروو او شودې خو یې داسې شی ده که نه څه چې شه په دنیا کې وخورې داسې یل شي څه اللهم آتوني خیرا منه اللهم زدني خیرا منه دونه ماته ښه شی راکړي مثلا کباب دي وخوړو مچلۍ دي وخوړله بل شی ویلی شي خو چې کله شودې وخوري بیا داسې نه شي څه اللهم زدني خیرا منه دینه ښه شی راکړي بلکې هېڅ اللهم زدني منه مزید راکړي مزید یې راکړي د ښه دا خو د دوله اطعمات دي که نه ډوډۍ دي ځکه دې کې دوه خصوصیت دي یو خو سره ولګا ختمېږي دغې شودو سره او بل تنده ورسره هم ختمېږي دواړه خصوصیت ورکې مخفي دي نو دا د خلکو څه دي اطعمات دي ډوډیانې دي خوراکونه دي او د بیزي ورته ساتي که نه دغو غلانځو کې فلا یحتلبن احدکم ماشیة امرئ بغیر اذنه بغیر د اجازت نه کوم کس هم دی بل چا والا ویزا ډوډا یا څه شی هم وي که نه ودینلی شي وبه قال حدثنا اسماعیل بن بشر بن منصور قال حدثنا عمر بن علي عن حجاج عن صليت بن عبد الله الطهوي عن ذهيل بن عوف بن شماخ الطهوي قال حدثنا ابو هريرة قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ رأينا إبلا مسرورة بعظاه الشجر فثبنا إليها فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا إليه نو د ابو هريره صاحب روایت کې چې مونږ پیغمبر علیه السلام سره په یو سفر کې وو اذ رأینا ابلا مسرورة مونږ اوښان وکتل چې هغو ته د غلانځو ته شودې ځای ته جامې جوړې کړي کاپړه او د ونو کې سر نو فثبنا الیه یا فثبنا الیه مونږ هغه ته ورغلو پیغمبر علیه السلام مونږ ته آواز وکړو چې کله مونږ ورغلو که نه فرجان علیه فقال نو موږ ته دا ووی ان هذه الابل لاهل بیت من المسلمین چې دا اوښان دي او که ویزي دي او که غواګانې دي که نه دا د دغو د مسلمانانو د کورنۍ د یو کورنۍ مال دی که نه او د هغو مواشي دي هو قوتهم وقمتهم هو قوتهم او په بلې نسخې کې څنګه راغلي دي وثمنهم هو قوتهم وثمنهم بعد الله صدا خو د هغوی خوراک ده که نه په اندي سره د هغو کورنۍ ولا څه چلیږي قوام چلیږي ژوند دې چلیږي ورسره بعد الله یسرکم بعد الله ایسرکم آیا تاسو ته دا خبره خوند درکوي لو رجعتم الی مزاودکم چې کله خپلو کورونو ته لاړ شئ که نه سمنونو ته فوجدتم ما فیها قد ذهب به چې آیا تاسو ته خوند درکوي چې چاونه څه وړي وي او اخیستي وي دنه درکوي خوند که نه درکوي اترون ذلک عدلا دا تاسو انصاف شمارئ څه ښه شی شمارئ قالو وی سب نه کها لا لا دا چېرته موږ ته خوښېږي قال نو یې فرمودل فانها کذلک دا ما کشان دی قلنا موږ ورته وویل فرایت یا رسول الله موږ ته خو دا لږ وښیه ان احتجنا الى الطعام والشراب کبه موږ ته د خوراک څخه ضرورت پیښ شو بیا څه فقال وی فرمیل څه کل خورای ولا تحمل خو جیب ته خې مه اچوه چې شی ونه ډک کړي او ځان ته پوړی چې نه ډکوي وشرب څښه شی ضرورت وي ولا تحمل وړای ترې نه مه څه نه پنډه ډکه کړي لکه ځینې خلک وي څوک ورته وایي چې لاړ شه هلته مونږ روټۍ سالن وریجې ایښې دي وخوره دا خو خپله خود ورشي خېټه ترې نه ډکه کړي یو پلیټ یې بل راډک کړی بل چا ته ځان ښایي راشه د وریجې وخوره پردی شیانو کې سخاوت کې خپله سره تحمل ونه کې احمال منه ده ونه حمل نشي کول باب اتخاذ الماشیه دی باب کې وایي چې دا هم صحیح ده چې سړی ځان ته جانور وساتي لکه بیزې شوي اوښان شو خو بیا د هر جانور خپل خصوصیت لکه اوښ ده خباثت پکې زیات دی شرارت عمده شی ته کینه شته پکې نو که یو انسان یې ساتي کیدای شي چې هغه ول اثرات ورباندې وشي ځکه چې د شا مجلس کې اوس هغه اثرات وي سړي باندې یو کس د هغه داسې محال کې وخت تېروي که نه د هماغه ماحول د وجې نه بیا د بل څه شوی
او یو کس د مدرسې کې 3 ورځې نه دي تېرې کړي بیا چا پله ودرېږي نیکو خلکو پله ودرېږي د ولې مجلس سرات وي که نه هلته کې خلکو سره اوسي یو بل کس ته دې ته چا نه دي ویلي چېرې ته به دو خلکو سره مینه ساتي یا به تعلق ساتي یا به ورسره دا ساتي نه اباسا باندې فطرتن د دې وله اثرات غورځي څه هغه بیا مغو طرف کوي جانبداري کوي که نه کوي نو دا شی ته د مجلس اثرات وي دي کوم شي سره سړی اوسي د هغه ولادتونه هم پکې غورځي دلته کې کسان دي خره یې سدلې دي چې کله خره ته ورځي اوبه ورړي که نه د خره ول اواز وباسي سره اکثر د خره ول کومه خودي خاني سي خودي خاني ورسره کوي که نه کوي همدا شی ته یو سړی د کله مرغۍ ساتي دي چې وله د مرغۍ وله وزونه هم کوي که خیال دی وي او مرغۍ ته کله دانې اوبه چوي که نه د مرغۍ ته څه خصوصیت وله وزونه کوي هغه سره مرغۍ متوجه کېږي نشه د شیانو ولا سره سړی باندې ضرور غورځي وفي قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروه عن ابيه عن ام هاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتخذي غنما د ام هاني د پیغمبر علیه السلام ویلیو چې بیزې وساته فإن فيها برکه چې په بیزو ګډو کې ډېر برکت وي او د دې وله بچي ډېر په لږ مدت کې کېږي که نه باغ دی هسې باغ دی چې زر تیارېږي او غواګانې چې ساتي دا خو لږې ګرانې دي همدا شی ته مخه ده مخه ځان کوه ته غوښه نو دا خو لږې څه شي ګرانې شي وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن حسين عن عامر عن عروة البارق يرفع قول الابل عز لاهلها دا یو عزت دی که نه والغنم برکه بیزو کی برکت والخیر معقود فی نواصی الخیل یوم القیامه او قیامت پرې د آسیانو په دغو ټنډو کې خیر تړلی شوی دی ځکه چې د وسیان څه دپاره دي جنګ دپاره دي جهاد دپاره دي او بل چاته سورلۍ دپاره ورکوي چې څه سامان مامان په راوړي یا څوک ستړی شوي مسافر یا بل داسې څوک محتاجه کس وي هغه ته ورکړي چېرې څه ورباندې راوړي یا ځي ورباندې بیا راشه وپسې کي تا ته ضرورت وي نه که څوک داسې نه کوي که نه آسې ساتله ده نه هېچ چاته ورکوي نه سامان راوړلې دپاره او نه مجاهد ته نه په خپله جهاد کوي نه بیا دې دپاره د شی بیا باعث دی وبال جوړي باعث وبال وي بیا او د شی وسیان به سړي دپاره د خیمانتي د پښیمانۍ سبب ګرځي قیامت ورځې به وبه قال حدثنا اسمة بن الفضل النسابوري ومحمد بن فراس أبو هريرة الصيرفي قال حدثنا حرمي بن أمارة قال حدثنا زربي إمام مسجد هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة من دواب الجنة وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا لي بن عروة عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنياء باتخاذ الغنم وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج وقال عند اتخاذ الأغنياء الدجاج أذن الله بهلاك القرى